خوا موږ جړا کوو چې دا غریبه صوبه ده دې سره وسایل نشته موږ فریاد کوو مرکز موږ خپل حصه نه راکوي وزیر اعلی وایي پیسې راسره نشته د رنګونو یونیورسټۍ ځمکه خرڅوم اسپتالونه زموږ نیمګړې پراته دي فنډ نشته په سړکونو کار ولاړ دي پیسې نشته نو پیسې خو به یا په خلکو لګي او یا به د دوی جیبونو ته ځي دواړه کاره خو نشي کېدی یا به د حکومت د واکدارانو جیبونه ډکېږي او یا به په پښتنو باندې د پښتنو دولت لګي د پښتنو برخه او د پښتنو دولت په پښتنو نه لګي ډېر 12 کاله داسې د پښتنو برخه لاړه د خلکو ذاتي جیبونو ته او نن دې حد ته خبره ورسېدله عقل نه مني 40 ارب روپے په یو کوهستان کې سوچو کې که دا 40 ارب روپے په کوهستان کې چالول وي کوهستان نقشه به بدله شوې ده د یو ډرایور په اکاونټ کې 4 ارب روپے داسې ډرایور هم چېرته لیدلی و د اکاونټنټانو په اسلام آباد کې بنګلې چې په اسلام آباد کې لوی کور نن سبا د 50 کروڑ نه کم په ښه سیکټر کې نه ملاړېږي او نه کوئی خلک پیسې ورکوي دا دومره لوی اغلا بغیر د سیاسي سپورټ نه ممکنه نه ده دې کې تش دا معمولي سرکاري اهلکار او ډرایوران نه وي ملوث د دې د پوره مکمل تحقیقاتو مطالبه کوو یوازې دې خلکو دومره لوی اغلا نه شوه کولی چې څوک ورې هغوی ډاډه وو چې زموږ په چا څوک ولاړ نه دي او دا 40 ارب روپۍ تش په کوهستان کې نه دي تقسیم شوي دا 40 ارب روپۍ پېښور ته هم رارسېدلي او پېښور والا پکې هم نه چا برخه کړې ده پېښور والا هم نه چا ATM دی پېښور والا د نورو نه خپله برخه غواړي خو د پاسه پې داسې څوک شته چې هغه د پېښور والا نه خپله برخه غواړي نو د پېښور والا سره حساب کتاب پکار دی او د پېښور والا چې چا د لویه برخه ورکوي د هغه سره حساب کتاب پکار دی خو هغوی خو حساب کتاب ته غاړه نه کړي درېیمه ورځ ده چې مشین واپسې راوړی یا مشین واپسې ګرځوي هغه مشین ته هغه غاړه نه کړي ځکه چې هغه مشین خو صفا وایي چې دا سړی رښتیا وایي او که دا سړی